مو د ایچ او مجاهد صاحب سره خبرې کوو چې هغه د دې حوالې سره قوم ته څه پیغام ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول اول ډېره شکریه چې تاسو موږ ته دا موقع راکړله چې زه خپل پیغام ورسوم. خپل ډسټرکټ کورم چې موږ څومره هغه دی ما علاقه دی مو کیچمنټ پاپولیشن دی نو خبره دا دی چې نن داسې یو فنکشن وشولو د مرف ارګنایزیشن دی دوی څه امیونایزیشن اکټیویټیز کې دوی موږ سره هیلپ کوي. نو دا نن څه کوم اویرنس سیشن و دې حوالې سره ډېرې ښکلي خبرې وشوې. ټولو مشرانو عمر کې خبرې وکړلې، علما کرام عمر کې خپلې خبرې وکړې، خپل انپوټ یې ورکې واچولو. نو داسې دی چې لکه دا مشرانو کوم امیونایزیشن دی نو دې باره کې ما خپل خیالات دا دي چې دا یو ډېر ضروري یو ډېر اهم شی دی بچي دپاره چې هغه مو فولي امیونایز کړو. چې یو بچی مو فولي امیونایز کړو نو هغه یو صحتمند بچی جوړ شي، هغه څه کله بیا ستر شي هغه یو ډېر ښه یو صحتمند هغه څه دی نو هغه صحت وي نو هغه سره څه دی هغه یو ډېر ښه ایجوکیشن تعلیم ته څه کله لاړ شي یا اني سکل ته څه لاړ شي نو هغه کې هغه خپل آوټسټینډینګ هغه وي سروسز وي. هغه وجه دا چې هغه صحتمند وي، څه وجود نه او باډي نه فزیکلی منټلی زمو او هغه باډي وایز موږ کله صحتمند وو نو کومې ادارې ته څو کوم ایجوکیشن ته څو مو نیچرلی مو هغه باندې کنسنټریشن وي، مو یو ښه ایجوکیشن حاصل کړو. چې کله مو یو ښه ایجوکیشن حاصل کړو نو مو یو آوټپوټ هم ډېر ښه راوځي. آوټپوټ وي که مو ته آوټ کم وي بیا اخري کې هغه څه کوم هغه امپیکټ ټکی به هم زه استعمال کړم چې د دې ټولو شیونو د مو علاقې باندې یو ډېر ښه امپیکټ رسي. هغه بچی بیا مخکې ښه تعلیم حاصل کړي، هغه بیا یو ښه نوکري وکړي، هغه یو صحتمند معاشرې حصه شي. چې کله هغه د صحتمند معاشرې حصه شي نو د مو علاقې باندې ډېر ښه اثرات رسي دي کې مو اکنامک انډیکیټرز هم ښه کېږي، مو علاقې څه نور کوم انډیکیټرز دي هغه هم ښه کېږي او خوشحالي وي. نو دا مو هغه د ریکویسټ دی چې چونکې او دې کې زه دا یوه خبره کوم چې موږ دا کومه اکټیویټي امیونایزیشن کوو دې کې موږ سره ډېر پارټنرز دي، دې کې موږ سره ډبلیو ایچ او هیلپ کوي، دې کې موږ سره یونیسیف هیلپ کوي، دې کې موږ سره نور ارګنایزیشن لاندې بیا یونیسیف ډبلیو ایچ او نور ارګنایزیشن ځان سره اټیچ کړي. لکه دلته اوس مرف حوالې سره خبره وشوله نو ډوز دی هغه سره هیپاټایټس والا ویکسین دی پینټا دی او سره هغه مور ته څه دی ټي ټي دی. مو دی اکثر زه خپله به ځوانو ته وایم لکه دې ولد څه مو به هسپتال څخه نږدې پراته وو خو مو به خپل بچی لکه د هغوی خبرې وکړلې. یقینا یوه ورځ ما دغه کورونا وایرس کله اول شروع شول موږ ته یو پروګرام جوړ کا نو مریضانو کې نه هغه ښه پروګرام نشي جوړولی، هغه ځان ته یوه خکا نه عرصې نه موږ کسو د دې ډېر فعال کردار دی. دا ټیم د رب العالمین طرف نه انسانانو دپاره یو لوی نعمت دی. ټیک دی که دا ایتبې والا یا خسره زه کومې شوي والا دا موږ تاسو ټولو نه تیر دي او که دا والا کور کې کله کله دا مخته راشي نو روټین حوالې سره دوی ډېرې ښې خبرې هم کوي چې عدلیم صاحب یا مفتي صاحب اقبال صاحب زه اوس دوا پیر کوم چې د روټین امیونایزیشن حوالې سره خبره دی نو زه خو چې کله راغلله یوه نیمه میاشته مخکې مو راغللو